بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 166 نمبر درس دی. د عوامل لفظي دویم قسم افعال عامله چې د دې افعال عامله او اخري درس دی ان شاء الله. نن به ان شاء الله د افعال تعجب یعنی چې یو څیز ویني انسان ورته حیران شي نو هغې ته تعجب وایي. نو هغه د حیرانتیا د تعجب یا د حیرانتیا د ښکاره کېدو دپاره چې کومې صیغې استعمالیږي نو هغه صیغو ته افعال تعجب وایي. ټیک شو جي. او دا افعال تعجب صرف د ثلاثي مجرد ابوابو نه راځي، نه د ثلاثي مزید فی نه راځي، نه د رباعي مجرد نه راځي او نه د رباعي مزید فی نه راځي. د دې درو نه راځي، صرف د ثلاثي مجرد نه د تعجب صيغې راځي. نو افعال تعجب داسې افعال ته وایي، افعال تعجب داسې افعال ته وایي چې د تعجب یا د حیرانتیا اظهار پکې کیږي. یعنی انسان یو عجیبه څیز وویني او فورا ورته حیران شي، په تعجب کې لاړ شي چې هلکه دا کوم څیز دی، ما خو په ژوند کې په اول ځل ولیدو او دومره ښایسته دی یا دومره خراب دی، داسې خو خراب ما چېرته ژوند کې نه و لیدلی، یا دومره ښکلی څیز خو ما چېرته ژوند کې نه و لیدلی. نو د حیرانتیا دپاره چې کومې صیغې استعمالیږي هغې ته هغه صیغو ته افعال تعجب وایي. او دا افعال تعجب صرف د ثلاثي مجرد د ابوابو نه راځي، د نورو ابوابو نه راځي، نه د ثلاثي مزید فیه د دې نه هم نه راځي. ټیک شوه، د دې نه هم نه راځي. بیا د رباعي مجرد نه هم نه راځي، د دې نه هم نه راځي. د رباعي مزید فیه نه هم نه راځي، د دې نه هم نه راځي. صرف د ثلاثي مجرد ابوابو نه راځي، د دې ابوابو نه راځي، د نورو نه نه راځي. ټیک شوه، ثلاثي د ابوابو نه راځي. او د افعال تعجب دوه صیغې دي، ما افعله یو ده، ما افعله. نو دا ګوره یعنی ما احسنه د افعله په ځای باندې احسنه راغی او د ها ضمیر عموما منصوب دی، دا منصوب محلا مفعول به دی او دا ها ضمیر په ځای باندې مې زیدن دا منصوب محلا منصوب لفظا مفعول به راواغستو، هلته محلا او دلته لفظا دی. نو ما احسن زیدن د ما افعله مطلب دا دی ما احسن زیدن. او دویمه صیغه، نو یو صیغه چې ده ما افعله د تعجب ده، او دویمه افعل به. افعل دا د امر صیغه ده خو د ماضي په معنی کې ده، دا امر د ماضي معنی ورکوي. د امر صیغه، امر خو مخامخ کس ته وایي، حاضر ته وایي، او د امر صیغه وي، حکم وي پکې. خو دلته کې دا امر صیغه چې ده که نه د افعل به دا د ماضي معنی ورکوي. نو افعل به یعنی احسن بزیدن، احسن بزیدن. ښه جي. د ما احسن زیدن معنا ده زید څومره ښکلی دی، دا لفظي معنا ده. ټیک شوه. او د احسن بزیدن معنا هم د زید څومره ښکلی دی، د دواړو یو معنا ده. ټیک شوه. یا به ما افعله استعمالیږي یا به افعل به استعمالیږي، یعنی یا به ما احسن زیدن استعمالیږي یا به احسن بزیدن استعمالیږي. ښه جي. اوس د اول نمبر لږ غونته کې دغه کوو تفصیل وایو. ما افعله دا اوله صيغه چې د تعجب اوله کومه چې ده ما افعله، لکه ما احسن زیدن چې فرضي جمله داسې ده چې د دې مونږه د فرضي جمله داسې وایو ایو شیء. دا ما معنی چې ده که نه د ما معنی ده ایو شیء. او احسن زیدن دا احسن فعل دی که هو ضمیر فاعل دی او زیدن د دې مفعول به دی. نو ما بمعنى أي شيء محلا مرفوع مبتدا، دا ترکیب دی. محلا مرفوع مبتدا ده، او احسن محلا مرفوع خبر دی، او د احسن فاعل هو ضمیر مستتر دی، او زیدن دا زیدن چې دا ورله مفعول به دی. دویم نمبر افعل به. دویم نمبر کومه صیغه چې ده د تعجب دا دوه صیغې دي او دواړه د ثلاثي مجرد نه راځي، د نورو ابوابو نه راځي. دویم نمبر افعل به دی، لکه احسن بزیدن. احسن بزیدن، احسن د امر صیغه ده، دا احسن د صیغه امر ده. ټیک شو. دا د امر صیغه ده، د فعل ماضي په معنا ده او معنی د ماضي ده، صیغه د امر ده خو معنی د ماضي ورکوي. فرضي جمله داسې ده احسن زیدن، احسن زیدن یعنی صار ذا حسن، او با پکې زایده ده، دا با زایده ده. د احسن بزیدن کې دا با زایده ده. اوس دلته کې ترکیب کوو نه پوه بشي. دا ما چې ده که نه دا ما بمعنی ایو شیء دا مبتدا ده، مبتدا. ٹھیک شو.
دا ما بمعنى أي شيء، دا ما معنی دا أي شيء، کم سیز احسن زیدن زید خسته کړی دی، کم سیز زید دومره خسته کړی دی. نو احسن فعل با فعل او دی که هو ضمیر مستتر مرفوع محلا فاعل او زیدن منصوب لفظا دا مفعول به. خجی نو فعل دا فعل احسن فعل د خپل هو ضمیر فاعل او د مفعول به سره جمله فعلیه خبر شو. جمله فعلیه دا جمله فعلیه خبریه چې دا خبر شو. ٹھیک شو. نو دا ما چې دی بمعنی ایو شیئن دا د خپل دا ما مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه انشائیه دا د انشاء قسم دی دا تعجب نو ځکه ورته دا به جمله اسمیه انشائیه شوه. او احسن دا احسن چې دی دا بمعنی حسنه دی. حسنه فعل ماضی ده. نو احسن دا فعل احسن فعل بمعنی حسنه. نو دا احسن چې دی احسن دا بمعنی دلته به ورته ولیکو بمعنی حسنه فعل ماضی ٹھیک شو جی. او با زائده دا با چې دا زائده شو دا اضافی شو. او زیدین چې دی کنه زیدین دا خو لفظا مجرور ده کنه لفظا مجرور ده. ٹھیک شو. خدا محلا مرفوع فاعل دی. محلا مرفوع فاعل دا دی حسنه فعل ماضی د پاره فاعل شو. نو احسن بمعنی حسنه فعل ماضی د خپل فاعل سره دا جمله فعلیه انشائیه شوه. ٹھیک شو جی. نو دا د افعال تعجب باسو. افعال تعجب داسې افعالو ته وایي چې د تعجب د حیرانتیا د اظهار دپاره راځي او دا افعال تعجب د ثلاثي مجرد ابوابو نه راځي د نورو ابوابو نه راځي. او دا دوه صیغې دي ما افعله دا یو شوه او افعل به دا دویمه شوه. ما افعله یعنی ما احسن زیدن ما بمعنی ایو شیء دا مبتدا او احسن فعل دی که هو ضمیر مستتر دا فاعل شو او زیدن مفعول به فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه دا خبر شو. نو د ایو شیء د پاره د ما ایو شیء بمعنی ایو شیء د پاره نو ما بمعنی ایو شیء مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه انشائیه شو. او دا احسن بزیدین چې د احسن افعل به یعنی احسن بزیدین. نو دا احسن فعل امر بمعنى فعل ماضي دا بمعنى حسنا فعل ماضي. دا احسن فعل امر بمعنى حسنا فعل ماضي دا د فعل ماضي معنی ورکي. او با زیده زیدن لفظا مجرور ده او محلا مرفوع فاعل ده. نو احسن فعل د خپل زیدن فاعل سره دا جمله فعلیه انشائیه شوه. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.